پول جوړ شي. ته څه غواړې؟ پول جوړ شي. څه غواړئ؟ پول جوړ شي. څه غواړئ؟ پول جوړ شي. او جی بالکل دا وخت د تحصیل سلارزو ونډۍ نومې علاقه چې دا زما خواته به تاسو دا ګلالي ماشومان ګورئ، دا بچنګۍ چې دوی د روزانه په بنیاد باندې په دې خوړ باندې په کیلومترو مزل چې دی د تعلیم د حصول لپاره کوي. دا خلک هم غواړي چې زمونږ ماشومان چې دي هغه تعلیم یافته شي. یو طرف ته د قبایلو دغه بد تاثر چې د دې ولس چې دي هغه د جنکو د تعلیم د زده کړو خلاف دي، نو بل طرف ته دا مخه دنیا ته څوک هم نه ښیي چې دا خلک د علم سره د تعلیم سره د پوهې سره ډېر لوی شوق لري. د دې سړي چې دی هغه غواړي دا چې زمونږ بچي چې دی هغه تعلیم یافته شي او دا هم د نرانو سره شانه بشانه چې دی هغه روان شي. خو په دې علاقه کې د سکول نشوالی او بیا په منځ کې دا لوی خوړ تاسو ګورئ چې څه وخت هم د یو لوی حادثې ښکار کېدی شي. د دې نه وړاندې دغه سیلابونه راوتي وو. دا ماشومان د روزانه په بنیاد باندې د ونډۍ د کلي نه د پورې کلي ته د زده کړو دپاره ځي. تر اوسه پورې د قامي او صوبایي اسمبلۍ غړو په دې ونډۍ علاقې ته د یو پل قدره کې جوړ نه کړو. د کوم مطالبې چې بار بار د دې ځای خلک کوي او د دې ځای خلک چې دی بار بار هم په دغه یو مطالبه باندې د خلکو ته خپل وټونه ورکوي. دا وخت راسه دا ماشومان موجود دي. بچو څومره تکلیف یې چې تاسو په دې خوړ باندې ځای راځئ؟ ما سر زمونږه چې خوړ راوځي مونږه سکول ته نه ځو او سکول رانه قضا شي، سبقونه رانه ټول ویلی شوي او مونږه پول غواړو چې مونږ ته پول جوړ شي. د مشرانو مخکې مطالبه کړې ده او تاسو څه مطالبه کوئ؟ د چا نه کوئ؟ مونږه د انورزیب خان نه. بچو څه غواړئ چې څه وشي؟ پول جوړ شي. ته څه غواړئ؟ پول جوړ شي. 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 د دې ګلالو ماشومان هم دغه د پول مطالبه ده، خو که چېرته په دې ونډۍ په علاقه کې دوی ته سکول جوړ شي نو هم د دوی دا مشکل چې دی دا به ختم شي. د کال 2014 نه تر اوسه پورې په قبایلي ضلع باجوړ کې یو قدرې نوی سکول چې دی هغه نه دی جوړ شوی. بیا د سلارزو دا سیمه چې دا د پخو سړکونو ترڅنګ د دغه وړو پولونو نه محرومه ده. که یو طرف ته د ګلالو ماشومانو ته د تعلیم په حصول کې ډېر زیات مشکلات دي، نو بل طرف ته د دې ځای ولس ته هسپتال ته په تګ راتګ کې هم ډېر زیات مشکلات دي. د دې ځای خلک چې دي د پشت او د ښار هسپتال ته خپل مریضان وړي. زیاتره مریضان بیا د دې اوبو په غاړه باندې ساه ورکوي.